السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د محترم رور پوښتنه کوي چې مولانا صاحب په اوداسه کې سنت څو دي؟ مهرباني وکړئ تفصیل سره راته بیان کړئ. محترمه، په اوداسه کې سنت چې دي تقریبا 14 سنت دي په اوداسه کې. ترتیب دا دی چې اولنی سنت چې په اوداسه کې دی هغه نیت کول دي، او نیت د زړه ارادې ته وایي چې زړه کې دا اراده کول چې زه اودس کومه. دا د اوداسه ثواب چې دی دا په نیت باندې موقوف دی، ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 2 او مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحه نمبر 140 کې دا روایت را نقل شوی دی چې دارومدار د اعمال په نیت سره دی. لہذا اول سنت چې د اوداسه کې هغه نیت کول دي، او ما ته ویل چې نیت چې د زړه ارادې ته وایي. خو بهرحال اول سنت چې په اوداسه کې شو هغه نیت کول شول. دویم چې دی محترمه هغه دویم چې دی هغه سنت په اوداسه کې هغه بسم الله ویل دي. نو بسم الله ویلو دا په اوداسه کې سنت دي. او فتح القدیر دارنګه هدایه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 19 او شرح المهذب للنووي صفحه نمبر 109 کې دغه روایت نه نقل شوی دی چې په اوداسه کې بسم الله ویل دا سنت دي. دارنګه محترمه دریم سنت چې دی د اوداسه په شروع په وخت کې دواړه لاسونه تر مړوندو پورې 3 کرته انزل دا سنت دی. دا روایت نو حدیث کوم دا خبر ته ثابت ده په مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 140 کې دا روایت را نقل شوی دی چې دواړه لاسونه د اوداسه په اول کې 3 کرته د مړوندو پورې انزل دا سنت دی. څلورم چې محترمه مسواک وهل دي. دا روایت مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 140 کې را نقل شوی دی. او پنځم سنت چې دی 3 کرته خولې ته اوبه اچول، دارنګې 3 کرته پوزې له اوبه اچول دا هم سنت دی. دا روایت حدیث په نسائی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 3 کې، دارنګې ترمذی جلد نمبر 8 ترمذی صفحه نمبر چې دا کوم هغه صفحه نمبر 8 کې دا حدیث را نقل شوی دی. خو بهرحال دا 5 او 6 دا 6 سنت شو په اوداسه کې. او هم سنت چې په اوداسه کې هغه محترمه د اوداسه چې کوم اعضاء دي هغه 3 کرته انزل دا سنت دی. دا روایت چې مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 140 کې را نقل شوی دی چې دا غنه ثابتېږي چې دا اعضاء 3 کرته انزل دا سنت دی. اتم نمبر چې سنت هغه د ګیرې خلال کول، چې کله ګیره ډیره غنه وي نو هغه خلالول، یو خو تیوبه په تیرول دی برانه خو فرض دی، او یو دا دی چې ګیره خلالول چې غنه وي نو هغه سنت دی. دا روایت ترمذی کې نقل شوی دی. دا رنګ نه هم نمبر سنت چې په اوداسه کې محترمه د خپو او د لاسو ګوتی چې کوم یا خلالول دا سنت دی. دا روایت ترمذی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 1 کې را نقل شوی دی. او لسم سنت چې محترمه هغه ټول سر مسح کول، ټول سر په مسح کې راګیرول. خو څلورمه حصہ ده هغه فرض و، او ټول سر راګیرول چې دوه لاسونه سر کې راګیر کې مسح کې دا سنت ابو داود دارنګ نسائی کې دا روایت را نقل شوی دی. یو لسم چې د دواړو وګونو مسح کول دا هم سنت دی. دا روایت چې نسائی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 9 کې را نقل شوی دی. او دولسم چې په ترتیب سره پای در پای او دس کول، چې مثلا مخ وینځي فورا به لاسونه وینځه، بیا پسې مسح وکړه داسې پای در پای، داسې نه چې مخ وینځي به قدار غب شپ ولګي وروسته بیا پسې لاسونه وینځي بیا غب شپ ولګي، نه پرله پسې ترتیبوار او پرله پسې اندامونه انزل دا سنت دي. او دیارلسم چې محترمه خې طرفونه
نو په اوداسه کې اول وینځل، یعنی خط طرف اول خلاص وینځل، اول خیخ په وینځل، دا خي طرفونه په اوداسه کې اول وینځل دا سنت دي. دا دواړه خبرې 12 او 13 بخاری جلد نمبر 1 او صفحه نمبر 29 کې 29 کې دا روایت نقل شوی. خو بهرحال محترمه ستاسو سوال جواب دا شو چې تاویل و چې په اوداسه کې څو سنت دي، دا 14 سنت شو ترتیبوار. څوک دې خبرو خیال ساتي دا اوداس به مزیدار وي، کامل به وي، ښکلی به وي او الله جل شانه و په ثواب زیات ورکوي. او که دغه سنت څوک نه عملي کوي نو دغه اوداس به ناقص وي، کمزوری به وي، هغه د ثوابونو نه محروم وي. ځکه موږ مخکې په درسونو کې بار بار بیان کړی دی چې په صحیح طریقې سره سړی اوداس کوي، د سنتو به کې خیال ساتي، د مستحباتو به کې خیال ساتي، الله به اجر عظیم ورکوي، ثواب ولا پوره ورکوي. او که څوک خیال نه ساتي هغه اوداس مناقص وي، په اعتبار د ثواب سره ډیر کمزوري وي. لہذا دا 14 سنت شو په اوداسه کې. الله جل شانه دې موږ تاسو ته په عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.